أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سورہ بقرہ آیت نمبر 3 د بنی اسرائیل واقعات اللہ تعالیٰ بیانئی روان دی. وَإِذْ او هر کلا اخذنا چې مونږ واغستا میثاق وعده، میثاق کلک وعده ته وایي، مضبوطه وعده گواهانو سره یا قسم سره چوشي. بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا لا تعبدون چې تاسو به عبادت نه کوئ الا الله مگر د الله. دا کلک وعده مونږ بنی اسرائیلنا واغستا چې د الله نه علاوه به عبادت نه کوئ. وبالوالدین او مور پلار سره احسانا نیکی بکوي، د احسان معامله هغه معنا دا مخکې مو شوله په حدیث ذریعہ سره. یعنی یو خدا دا چې تا ما باندې قرضه دانو 10 روپۍ راکې، یو احسان معامله انتهایی خېګړې سره بغیر د وینا نه، بغیر د تنګولو نه. وذل قربا خپل خپلوانو سره، والیتاما او یتیمانانو سره، والمساکین مسکینانو سره. وقولوا او وایي للناس خلقتا حسنا، خسته خبره، خبره کوي خلقتا. خبره آسان تشریح د سوره زمر آیت، د سوره فصلت آیت ته چې ومن احسن قولا ممن دعا الی الله. شاده خلی خبره د هغه چانه چې هغه الله طرف ته بلنه کوي. او دین علاوه عام خبره اترې هم د خیر خبره، د رښتیا خبره، کنزل کول دا د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر بدی شي، لعنت ویل، بد خبره کول. یو حدیث دا غي باره کې واوري دلته موږ سره زموږ بچیان هم ناشتي دي زنانه، نو عموما د عادتونو سړو کې می خبرل هغه کې لږ زیات وي. عائشہ رضی الله تعالی عنها یو واره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته عرض وکړو چې د حفصه لنډۍ ده یا هغه لنډۍ حفصه دغه نه قد نه وړه. نو رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایل چې تا د پته ده چې تا څومره خبره وکړه، دا څومره دریابونه چې دي کدی ټولو دریابونه ته ستا دغه خبره ورگزار کی چې دا حفصه د قد نه لنډه ده، نو دا ټول دریابونه به کیدا ترخب کیدا. نو بد خبره کول، لعنت ویل، کنزل کول، فحش ویل دا د منافقینو نشانی دي. او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خپل ژبه بچی چل اخره وخت پوري چې بده باندې ما لعنت ویل او په یو کافر باندې بهر حال بد رد ویل. نو خبره د الله دین ته بلنه، رښتیا ویل، قران تلاوت کول، ذکر او اذکار کول. واقیموا الصلاة او قائم کیمون، وآتوا الزکاة او زکات ور کئی. ثم بیا تولیتم واوختی تاسو الا مگر قلیلا لگ منکم استاسنا وانتم او تاسو معرضون مخړون کی. دا کار مخکنه کوي تاسو وار وخت هم داسې کوي چې مخړوي او نه مانی او دا وعده الله ته اغستی و. وَإِذَا وَرْكَلَا او یاد کا وخت اخذنا چې مونږه اغستی و میثاقکم کلک وعده دستا سنا لا تسفکون چې نبتو یوي دماءکم ویني خپلې ان دی یوبل ویني خپلې ولا تخرجون او نب اباسی انفسکم خپل ځانونه من دیارکم دخل کوروننا. ثم بیا اقررتم تاسو اقرار وکړو وعده وکړه وانتم او تاسو تشهدون گواہی بده وینه بده یو بل نه تو یو بل بو باسه نه د کورونو نه جګړه بنه کوي. بخاری شریف کې حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې ټول ایمانداران په دوستۍ کې، پرورولۍ کې، په صله رحمی کې دا په مانند یو جسم دي. یو جسم کې چې کله یو ځنه شکایت وشي لکه د ګوتې هغه سر خوږیږي نو ټول جسم ور سره په تکلیف باندې وي. د کرنګي د مسلمانانو په خپل منځ کې تعلق عمده کسه پکار ده. نو دغه وعده الله تعالی د بنی اسرائیل نه هم غستې وا هغه بیا ما تکړه. ثم بیا انتم تاسو یعنی تاسو یی
هؤلاء امدغ خلقی تقتلون چی قتل کول بم انفسکم خپل ځانونا یا مرکوی تاسو خپل ځانونا وتخرجون او اباسی تاسو فریقا یوډلا منکم د استاسنا من دیارهم داغید کوروننا تظاهرون تاسو مدد کوي علیهم پاغوی باندې ان داغوی خلاف بالاثم په ګناه سره والعدوان او په ظلم سره وان او کچری یاتوکم راشی تاسو ته اسارا قیدیان تفادوهم نتاسو فدیه کار کوي بیا د فدیه معامله کوي بیا په فدیه باندې اما اغا جیل کې سړی رخلاص وي یا فدیه اخلص اخلی په بدل د هغه مجرم کې وهو او حال دا ده محرم چغه حرام دی علیکم پتا سبحانه اخراجهم وستل داغي صورت حال بداو تاسو ته په خلاصې کې پرون بل پرون دا خبره کړې هم چې په مدینه کې درې ډلې وي د يهوديانو اوس خزرج او بنو قینقاع او د مدینه خپل اوسیدونکو دوه ډلې وي اوس او خزرج نو اوس خزرج خپل کې بادیان وي جنگونه به کول په خپل کې یو بل سره مړي به کړه په سونو زرګونو مړي خپل کې شیو د کالونو بادی وا نو دا دواړه به جنگول دي يهوديانو داغه يهوديانو خپل مفادات یو مفاد داو چې اصله به خرڅوله دویم داو چې د دې معاهده وی د نیمو يهوديانو او سره معاهده وا او د نیمو خزرج سره معاهده وا نو او سولو سره به هغه يهوديانو مدد کو او د خزرج ولو سره به د يهوديانو مدد کو نو دی به خپلو کې به او جنگول او دی به عمر سره امداد وکړي په دې جګړه کې اصله به عمر تور کې او نور امداد به عمر سره وکړي نو د دې جنگ په نتیجه کې به دې ته قیدیان راغلل قید بشول یو بل سره چې قید بشول نو هغه قیدیان به بیا په پیسو خلاصول فدیه به اغستا او خلاص به کړی یا به فدیه به ورکوله او قیدی به را خلاص کو نو چا به چې ورته ویلې چې تاسو دا ولې کوئ د فدیه ولې عقل په دې قیدی باندې نو دی به بیا ویلي چې دا خو الله ویلي چې فدیه جایز ده په جنگ کې چې مجاهد گیر شي نو فدیه ورکړه خلاص کړه یا هندو یا کافر ونی وشي نو فدیه واخله نو خلاص کړه نو موږ هم دغه کار کوو نو الله جواب ورکړي چې ظالمانو تاسو باندې خو ما دغه جګړه حرام کړې و نو هغه جګړه حرام او ته بیا پکې فدیه خبره کوي نو دا هر عمل زمونږ په شانتي دی الله دې موږ تاسو ته معافي وکړي چې کم شي کې زمونږ ګټوي هغه به الله ته ور برابر او چې دا الله ویلي دي زکه داسې کوو او چې ګټه مونږ نه نو بیا هغه به موږ پریدو نو الله ویلي و چې یو بل به وباسینا جګړه بخپلو کې نه کوي نو دی به یو بل ومو استل جګړه به مو کړله او بیا به چې فدیه غسل نو بیا به ویل چې دا الله ویلي دا الله ویلي نو هغه خبره کوي الله تعالی بیا ووري ثم انتم هؤلاء بیاتاسم دغه خلقی تقتلون انفسکم چې قتل کوي خپل ځانونه ان یوبل وتخرجون فريقا او روباسی وډل منکم استاسنا من دیارهم دغه د کوروننا تظاهرون تاسو مدد کوي علیهم په دوی باندې نه دی په خلاف بالاثم والعدوان په ګناه او په زیاتی او په ظلم سره و ایاتکم کچری راشی تاسو ته اسارا اسیر قیدیان تفادوهم نتاسو فدیه معامله کوي فدیه خلی یا فدیه ور کوي او هو او حال دا چې هغه محرم حرام کړی دی علیکم پتا سبحانه اخراجهم واستلداغوی نو اوس الله تعالی د دې نتیجې انجام ورته بیانوي او دا ډېر خطرناک آیات ته موږ تاسو لپاره هم خط توجه سره واوري خف فکر سره واوري د عمل کولو کوشش کوي اول د ځان پویول او بیا غنه ورسته د عمل کولو افتؤمنون آیاتاس ایمان روړی به بعد الكتاب پزنه سي د کتاب باندې وتکفرون او انکار کوي به بعد پزنه سینا نو تاسو ځنه منئ ځنه نه منئ کوم د نه خوغه خو نه منئ او چې کوم د خوغه یغه طبيعت دلیل جوړی چې الله ولا رسول ویلي دي دا څه کوي تاسو دا مونږ هم دا څه کوو او پښمنه وای دا ډیر ثواب لري او رجمات وای دي کې دعا قبليږي وای روزه خو بس لکه ګرانه څنګه وسه تو ګرمي دا او فلانه هم دا غره ډیر مثالونه دي د امت استاد په تور یو لطیفه شانته ولا دا خبره نو کومه خبره چې موږ د مزاج مطابق نه یې هغه به نه منو او چې مزاج مطابق کی وي بیا هغه د منلو لپاره موږ د الله او د الله د رسول هغه دلایل بیا پیش کوو نو الله فرمایي چې دا سکار څوک کوي جزا بداوی
فما جزاء بس د بدلا یعنی نه د بدلا من د اغچا یفعلو چی کئی ذالک داسی منکم استاسنا الا مگر انشتا بدلی خزیون رسوائی شرمدگی فی الحیات دنیا پجوند دنیا کی و یوم القیامت او پورز قیامت با یردون ور اچول بشی ور واپس کول بشی تردیت و یوشی چرا واپس کی ودا سی وروی قرزائی الى اشد العذاب اغا سخت ترین عذاب تا وما الله او ند الله بغافل نا خبره عما تعملون اغا عملون نچتاسوی کوي تاسو پوه شئ دی باندې چې د الله احکاماتو کې هغه منی چې هغه ته آسان وي او چې درته ګران وي یا په مزاج د نه بیا نه منی نو دې مطلب دا دی چې نیمه خبره د الله منی او نیمه نه منی نو الله فرمایي څوک چې داسې کوي شدید ترین عذاب ورکوم په دنیا کې هم او په آخرت کې هم الله دې موږ بچ کې داسې حال نه اولئک امدغ کسان الذین اغ خلق دی اولئک الذین امدا اغ خلق دی اشتراو چې غوړه کړه الحیات الدنیا ژوند دنیا بالآخرت د آخرت په مقابله کې فلا یخفف بس کم بنکړل شي تخفیف په نکړل شي عنهم د دوینا العذاب وعذاب دا اشاره ده یعنی چھوٹی موٹی په عذاب کې نه وی ورځ کم کوي لکه کمه پکې وکړه فلانه فلانه ولا هم او نبد دوی سره ينصرون مدد وکړل شي د چا طاقت بنئ چې دوی سره مدد وکي بیا کله کله سړی گیر شي کنه بل ملک بیا زورور ملک وای دا پرې دا اخلاص کا لکه موږ باندې د امریکا سره زورور دی او اسور دی را باندې هغه د فیصله کوي زموږ په حق کې الله ویل ته ودا سیم نه هیڅوک به امداد نشي کوله ولقد وبتحقیق سره آتے نمنګ ور کړو موسی الكتاب موسی علیہ السلام ته کتاب وقفینا او پی در پی سبل پسې یو پسې بل پر لپسې واسطه ولمنګا من بعده ورست د اغنا بالرسل پیغمبران یعنی ډیر پیغمبران واتینا او منګ ور کړو عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام ته چې د مریم زوی وو البینات واضح نشانی کار دلائل هغه می ورکړیو و ایدناه او مونږه طاقت ورکړیو هغه ته الله سم کړیو هغه سره ان مدد مکړیو هغه سره بروح القدس په جبرائیل علیہ السلام ذریعہ سره روح القدس نه مراد جبرائیل علیہ السلام دی کله چې دی مړکاو نو الله تعالی اوخه جو جبرائیل علیہ السلام ذریعہ سره ودینه لوای امداد کړو چې ماشوم هم او پیدایش هم د معجزې په بنیاد وو افکلما آیا هر کله جاءکم چراغ تاسو ته یا راشي تاسو ته رسول یو پیغمبر بما پداس خبره پداس حکم لا تهوا چې نخوخی انفسکم زرونه د تاسو نفسونه د تاسو استکبرتم نو تاسو تکبر کوي بیا تکبر موکړو تکبر کوي بیا چې کار مې تاسو خوښ نه دی ففریقا یودلا کذبتم تاسو دروغجن کړه وفریقا یودلا تقتلون تاسو مړ کوي ان کومه خبره چې تاسو مزاج مطابق نه ده نو هغه یون کې ته تاسو دروغ نسبت کوي او به تاسو مړ کوي بیا وقالوا دی وای قلوبنا زرنا زمونږه غلفن په خلاف پردې کې دي یا ډکتی زمونږه زرنا ډکتی موږ نور خبره مکو بس هغه زړه کتابونه زمونږه خدي چې کوم به مویلي د مونږه چې اوس چاته د احادیث خبره کوو کنه بیا وای د نیوی خبره وېسته چې او ټوي چې لکه د قرآن او حدیث او بخاری او مسلم او بدی حدیث کې دي داسې وای مونږه د هغه زور مولا زړې تروي هغه مخېدي مونږه د نور خبره مکو غلفن پردې کې دي نو الله جواب ورکړي بلکې لعنهم الله لعنت کړه دې الله تعالی ان ډک نه دي پردې کې نه دي بلکې د الله لعنت ته بکفرهم په سبب د کفر د دوی ان په وجه د کفر د دوی فقلیلا بسلک ما هغه یؤمنون چې دی ایمان راوړي ولما او هر کله جاءهم چراغ دیتا کتاب من عند الله من عند الله د الله طرفنا مصدق تصدیق کوونکې لما دهغه ان هغه کتابونو د پاره معهم چې دوی سره د تورات انجیل وغیرہ وکانو او دوی من قبل دین اولان دی یستفتحون چې فتح دعاګانې به کولی دی به ویلي کنه دی چې کله د يهوديان اصل کې د شام نه راغلي مدینه ته او مدینه ته راغلي په دیو چې زمونږ یو پیغمبر بدل ترازی او اغه ذریعہ سره مونږ بیا په دینورو خلکو به د کفارو په غلبه مونږ بیا
نو دا نشانه خټول په تورات په انجیل کې خودري شوی وي نو دوی انتظار کو حتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو دین مخکې به دی چې کله به دی اوس او خزرج یا کافرو سره چې چرته څه بیس مباحثه یا جنگ جګړه براغله بیا به ویل چې الله زموږ پیغمبر راولنو چې راشي بیا تاسو ګورئ ځکه چې الله وعده کړی دا چې غراشي نو دین به غالبيږي دا به دی دعاګانې کولې نو چې کله راغی نو انکار وکړو انکار یې ولې وکړو د زید د عناد د وجنه زید عناد یې سو وای دا د بنی اسرائیل نه دا زمونږ د خدان نه زمونږ د پارټي نه دا زمونږ د مسلک نه ده بهرحال هغه باره کې الله فرمایي وکانو ودوی من قبل دین وړاندې یستفتحون چې فتح به غختلا د فتح دعاګانې به کولی علی الذین بغوا کسانو باندې کفرو چې کفر کړو کافرانو فلما به هر کلا جاءهم چراغ دیتا هغه پیغمبر ما هغه عرفو چې دی او پیژندو هغه پیژندلې وو خې پیژندو چې هم د پیغمبر دی کفروا به نو انکار وکړو د اغینا فلعنت الله بس لعنت د الله علی الکافرین په کافرو باندې کله چې الف لام په دی اخر ټکی راشي دلته وخت مختصر دی خودل نه شو خو هغه معنا کې تاسو دا داسې لګوي بیا هغه معنی کې خوند پیدا کیږي لکه داسې فلعنت الله بس لعنت د الله تعالی علی الکافرین په داسې کافرو باندې یا د کجی کا چې کافر دی بئس ډیر بد دی ما هغه بئس ما ډیر بد دی هغه شی اشتراو چې دی واغستو به باغی ان په بدل د اغه انفسهم نفسنا خپل خبره د زړونو خپل خواهشات د زړه خپل ای یکفرو چې دی کفر کوي بما په اغه انزل الله چې نازل کړی دی الله بغیا وجد حسدنا ان ينزل الله دا چې نازلی الله من فضله د خپل فضلنا مراتنا وحدا نو تا ځکه د محمد صلی الله علیه وسلم چې استاد قوم نه ده او استاد پارټي او استاد مسلک نه ده همدا وجه بل خو نشته کنه خبره غوغه الله کوي او صحیح خبره کوي او درسته کوي خو ته ځکه نه مانی چې کنه دا استاد هغه مسلک نه ده نو چا چې دا سکارو کو الله فرمایي دا ته چې په ګیل دا خپې پی او په دی وحی باندې چې ما په د سړی باندې ولې وکړه وحی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نو الله د اغي جواب ورکړي چې دا خود الله فضل چې بچای خوغه شي هغه باندې وکي استاد سجدل تراغلی نو دا په تاسو د الله فضل چې قرآن ته راوستي کته باندې یو سړی سوځي یا حسد یا کینه یا جلیسی کوي نو هغه دی ولي کوي هغه د خپل راشي هغه د قرآن وو یا د قرآن زده کی یا د قرآن وړاو کی نو دی به هم د کرنګ کار کوو نو الله فرمایي ان ينزل الله دا چې نازل کی الله تعالی من فضله دا خپل فضلنا علی من یشاء هغه چا باندې چې خوږی شي من عباده د خپل بندگانو نا څوک د دې قابل وي الله تعالی هغه تور کی فباءوا بسختش ول دی بغضب په غضب کې علی غضب برد بل غضبنا یو منای دادا دویم دادا چې غضب شدید ترین غصه کې د الله راگیر شودی دویم غضب په غضب کې په عیسی علی السلام منلونا چې نه منلو عیسی علی السلام نو منلې نو د الله په غضب کې راغلی اعلی غضب برد بل غضبنا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ونمنه نو هغه غضب دا غضب شدید سخت غضب د الله طرفنا غصه وللکافرین او کافر د پر عذاب د مهین سپکون کې رسوا کون کې ذلیل کون کې سپک و اذا ورکلا قیل چې ویل شي لهم دیت امنو ایمان راوړی بما پهغه انزل الله چې نازل کړی دی الله قالو دی وای نؤمنو مونږ ایمان راوړو مونږ منو ما هغه انزل چې نازل کړی شوی دی علینا په مونږ باندې ويکفرون او دی انکار کوي بما پهغه وراءه چې ورسته د اغین دی مونږ په تورات انجیل ایمان راوړی د ورسته کوم کتاب راغلی دا نه منو مونږ هغه منو مونږ د خپل امام صاحب د خپل مولوی صاحب د خپل مسلک خبره منو د قران او د حدیث نه منو دا مکه خبرې دي الله مونږ ته خای او هو الحق او حال دا دی چې هغه حق دی هغه قران حق دی مصدقا تصدیق کون کې دی لما د هغه کتاب د پاره ما هم چې دی سره دی اوس الله دین سوال کوي چیلنج ور کوي قل دی ته وایا
فلما تقتلون بول قتل کول تاسو انبیاء الله پیغمبران د الله تعالی من قبل دین وړاندې خټک شو محمد رسول الله د بنی اسرائیل نه دی نو نه منی امدا وجه او سید امدا وجه نو بیا غ مخکینی مولې مرکول عیسی علی السلام هم تاسو مړکو کنه هم ته غرنګي دا نور پیغمبران چې تاسو مړ کړی دي نو هغه تاسو د خاندان نو بنی اسرائیل نه وکړه نو معلوم شو چې وجه دا نه ده وجه یو بل ده چې تاسو حسد او کې نه کوي دي مسلمانانو سره په دې بنیاد باندې نه چې دا د دې ډلې نه ده بلکې دې بنیاد باندې چې تاسو د الله سره او د الله د کتاب سره من لګي او د الله د احکاماتو ته نشي ټینګېدل اصل وجه دا ده نو فلما تقتلون بس ول قتل کول تاسو هغه پیغمبران مخکې د دینا ان کنتم مؤمنین کچری وای تاسو مؤمنان ولقد بتحقیق سره جاءکم راغله د تاسو ته راغله او تاسو ته موسی علی السلام بالبينات بواضح معجزو سره واضح دلائل سره ثم بیا دا دلیل ورکې دی چې ښا تاسو خدا نه مانی نو موسی علی السلام خدا خپل پیغمبر ده کنه وای ها زموږ خپل پیغمبر ده چې خپل پیغمبر ده هغه نه مول انکار کوو تاسو هغه نه انکار کړی نو دا چې کله ته چا سره بحث مباحثه مناظره کوي چې کله هغه غلطي وخی نو هغه جواب شي بیا هغه بلا جواب شي دا عموما موږ خو الله دا ټول مسلمانان دي موږ مسلمانان ورونه دي هغه احناف دي او هغه شوافی دي او هغه بل څوک دي قبل څوک دي خو بهر موږ دا غي عام خلکو ته نه غسره دي نه خپایو بلکې دوی ته خپایو چې دا غریبان خبر نه دي او دا خپل دي استادانو دوک کړی دي او دا سي دوک کړی دي چې بس سو وایم او بیا موږ کتابونه ورته مخته ته کوي قران او حديث ورته نه مخته کوي بیګا ما یو مکالک ته جواب ورکړو نه ما پسې جواب راوړی دی وای تا دا کتاب ویلې د شاه ولی الله رحمه الله فلانه کتاب نو ما ورته ولیکل چې زه قران او د حدیث نه مزګار چې بل کتاب وای حالانکه ما ویلې دغه ما ته پته چې په کې کوم دلیل ما ته راکړي خو بهر حال نو دې سره دا دلیل دی وای زمونږه کتاب زمونږه شاه ولی الله زمونږه فلانه شاه ولی الله زمونږه دی امام ابو حنیفه زمونږه او امام بخاری زمونږه دی دا زمونږه د دې امت مليان عالمان او برګان دي مونږه د دې هر هغه خبره منو چې الله او الله رسول سره خبره ټکراو ناراضي او چې الله او الله رسول سره خبره ټکراو راځي مونږه هیڅ سره هیڅ دلچسپي نشته ده کاغه هر څوک ولې نه دغه چې مونږ دلچسپي الله سره او رسول الله سره ده او دا کافی ده دین علاوه نور ځشتنه نو کزر کې ځای وین دي ته بمور کړي وي خو د نور ځشتنه ندی وجه ندی دي خپکیږي نه بهر حال نو الله تعالی جواب ورکړي چې تاسو موسی علی السلام خو منئ کړه نو دا داسې مثال لکه کله چې مونږ دې ته وایي چې خټیک ته زمونږ خو بیان دا خو تاسو نه مانئ صحیح ده وابي خبره ما منه خبره ده چې نه مري خو د امام ابو حنیفه خبره خو منی کنه وای او منم خو امام ابو حنیفه خبره منی نو امام ابو حنیفه فرمایي چې زما د خبره مقابله کې درته حدیث ملاو شي نو بیا پکانی و په دیوالو ولا نو ولې نه منل ته امام ابو حنیفه خبره امام ابو حنیفه خبره خو منی کنه وای او منم نو امام ابو حنیفه وایي چې په امامت پیسې حرام دي نتی ولې اخلي نو البته امام ابو حنیفه خبره نه مانی نو معلوم چې خبره بل ده خبره دا نه ده خبره بل څه ده نو هغه جواب الله ورکړي دی تا ولقد بتحقیق سرا جاءکم رغل او تاسو موسی علیہ السلام بالبينات بواضح نشانو سرا ثم اتخذتم بیاونی ول تاسو العجل اسخه په عبادت باندې من بعده ورسد اغنا ان تلو د اغنا چې لاړو کوی تورتا یا د موسی علیہ السلام نه چې هغه تاسو سره واضح پیغمبرو وانتم ظالمون او تاسو ظالمان وای و اذ ورکلا اخذنا چې موږ واغست میثاقکم کلک وعده تاسو نه ورفعنا او چتم کړو فوقکم بر پتاسو باندې التور کوه تور او بیا هم درته ویلي خذو چې اونې سي ما هغه اتیناکم چې ما در کړی دي تاسو ته بقوت پطاقت سره واسمعوا او وایوري قالو دی ویلي سمعنا موږ واوریدا وعصینا او منلا دا د عملی کردارو و مورده خو منینا او د مؤمنانو کردار سمعنا واطعنا ده و مورده منلا و اشربوا او ورسکول شوی وو فی قلوبهم د دې پزرونو ته یا د دې پزرونو کې العجل محبت تا غسخي من دسخي زګه د عبادت کړو به کفرهم په سبب د کفر د دی چې د کفر کړو دا غمینه ور سره ډیر واده دی پزرونو کې قل وایا بے سما ډیر بد ده هغه یا امرکم چې حکم کوي تاسو ته به د اغه ایمانکم ایمان دستاسو کدا تاسو ایمان دا ډیر بد ایمان ده
چې د بدی حکم کوي تاسو ته ادغه ایمان تاسو ته حکم کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ما منئ او د الله خبره ما منئ نو دا خو ډېر بد ایمان دی. ان کنتم مؤمنین کچری ای تاسو مؤمنان قل اویا ان کچری کانت وی لکم تاسو د پاره الدار کور الاخرت د اخرت عند الله الله سره خالصتا خالص من دون الناس سوا د نور خلقنا دی بویلی چې جنت ته صرف مونږ ځو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتیان په ټول عمر په جهنم کې بو یا د نور خلق بنځي مونږ بزو. نو الله وایي چې کچری تاسو په دې یقین وی چې د جنت تاسو د پاره د نبی عمر کو غواړي د شهید ولې ځان مخکې کوي د مجاهد شهادت ته ځکه چې د یقین وی چې زه شهید شم نو جنت ته به ځم ډایرکټ. نو چې کله دا یقین د سړي جوړي نو سړی به مرګ نه یاري. نو تاسو مرګ نه یاریږئ یا مرګ نه ولې ور یاریږئ. يهوديانو ته الله فرمایي یا تاسو مرګ وغواړئ نو مرګ تم د ټینګ نه یي هغه نه غواړئ نو مرګ وغواړئ تاسو. فتمنوا الموت فتمنوا نو تمناو کوي سوال کوي ارزو کوي الموت د مرګ ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی یې په خپل دی وا دعوی کې ولن يتمنوه هیڅ شرب دی تمناو نکی امپاسیبل ممکن نه ده هیڅ شرب دی تمناو نکی یعنی هیڅ شرب دی اون غواړي ابدا همیشه همیشه د تاکید د پاره ده بما په سبب د دې قدمت جوړان دي لګلې دي ايديهم لا سن د دې یعنی اعمال د دې چې کم د دې په خپل لاس لګلې دي او ته پته ده چې سم کړی دي چې ال تلاړه مدا دغه حال بموي والله او الله تعالی علیم په ده بالظالمین په ظالمانو باندې ولا تجدنهم او تبخامخ بیا ممیدوی تاکید سره تب بیا ممیدوی یعنی دا يهوديان احرس الناس ډیر حریصان احرس اسم تفضیل ده انتهائی یعنی دین ازیاد حریص پر ژوند کې بیا بل څوک نشته الناس د خلقو علی حیات په زندګۍ باندې په ژوند باندې ومن الذين او د هغه کسانو نه هم اشرکو چې مشرکان دي ا د مشرکان نه هم د دې د دنیا ډیره خوخه ده هغه هم دومره ډیر نه یریږي د مرګ نه لکه دی چې یریږي یودو غواړي دی ود مینې ته ویل کېږي ودو د الله د صفاتونو نه یو صفت ته مینه کوونکې غواړي یعنی خوښوي دی مینه کوي احدهم یو کس د دینا یعنی هر یو کس د دینا لو یعمرو چې کاش چې شي عمر د الف سنه زر کالا د دینا هر سړی د دې ارمانی دی چې زما عمر ارمان چې زر کاله وي وما هو انددا وما هو اندغا ان عمر د دې بمزحزحه خلاصون کې دلرا خلاصون کې د من العذاب د عذابنا اي يعمر کشید عمر د زر کالا ان د ارمان مطابق د عمر 1000 سال ورکلې شي هم بیا به عذاب نه خلاصي عذاب غذاب د هغه دې تور کول کېږي ځکه چې انکار کړي د الله تعالی پیغمبر نام والله اول تعالی بصیر لدن کې ده بما فاغا يعملون چې دی کوي دی چې کوم عمل کوي الله داغه باندې لدن کې ده بینا ده قل اویا من هغه څوک کان چې وی عدوون دشمن دا هغه آیت ته چې عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې اترې وشوي او به ایمان راوړو انو هغه ویلو چې جبرئیل علیہ السلام خو زموږ دشمن دی او دا به يهوديانو عقیده وا سوک چې وی لجبرئیل د جبرئیل علیہ السلام فانه بشک اغا ان د جبرئیل نزله نازل کړه ده دا ان د قران راوړې ده علی قلبک استا پزړه باندې باذن الله په حکم د الله دا خو د جبرئیل علیہ السلام کار نه ده قل اویا منسوک چې کانوی عدوون دشمن لجبرئیل د جبرئیل علیہ السلام فانه بس بشک اغا ان جبرئیل علیہ السلام نزله راوړې ده د قران نازل کړي ده د قران علی قلبک استا پزړه باندې پیغمبر علیہ السلام ته فرمایلا باذن الله په حکم د الله مصدقا دا تصدیق کوونکې ده لما دهغه بین یدیه چې د وړاندې ده وهدن او دا هدایت ده وبشرا او زیر ده للمؤمنین مؤمنانو د پاره جبرئیل علیہ السلام ډېر خکار کړي ده تاسو دشمنای ده او بیا بل کړي په خپل نه ده الله په حکم یې کړي ده او تاسو په ځمانه د قران راوړل او دا چې قران چې هغه ټول خیر ده
نو الله او سزا بیانوي من اغسو کان چوي عدو دشمن لله د الله وجبريل وملائکته او د ملائکو ورسله او د پیغمبرانو وجبريل او د جبريل عليه السلام وميكائيل او د میکائیل عليه السلام فان الله بس بشکل تعالی عدو دشمن دے للکافرین کافر د پارا یا داس معنا کوا للکافرین داس کافر د پارا او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث ته خیز د قیدا چې زما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما ولی سره دشمنی وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې چا زما ولی یعنی زما دو سره دشمنی وکړه زما غسر اعلان جنگ ده زما نو خیال کوي هغه خلکو سره چې کوم د الله د دین باندې لګیا دي الله تعالی دې موږ تاسو هم ټول پکې حساب کی نو ما غسر اعلان جنگ ده الله تعالی فرمایي او دی ویل جبرئیل السلام زموږ دشمن دی ولقد او په تحقیق سره انزلنا موږ نازل کړي دي الیک تا طرف ته نازل کړیم دي تا طرف ته آیاتنا بینات واضحه وما یکفر او کفر نه کوي انکار نه کوي بهاد دي الا الفاسقون مگر نافرمانا او کلما او آیا هر کله عهدو چې دی وعده وکړه عهدن وعده نبذه نو اوی غرزولا فریق یویڈلی منهم د دوینا بلکہ اکثرهم اکثر د دوینا لا یؤمنون ایمان نراوڑی کلم چه وعده کردی ده نبی غرزولی ده بی ما تکردی ده او تاسو ته به توجه دې لپاره در کومه چې تاسو اعمال درست کیږي د قران کریم ذریعہ سره کني ځنو خبرو ضرورت نه دا وعده مونږ هر رکعت کې الله سره کوو چې ایاک نعبد و ایاک نستعين الله صرف استاب منو او تانه به مدد غواړو او بیا خپل عمل تاسو په خپل ګوري چې دې قابل دی او کنه دی ولما او هر کلا جاءهم چراغ دویتا رسول پیغمبر من عند الله د الله طرفنا مصدق تصدیق کون کې لما دهغه ما هم چې دوی سره ان کتاب نبذا نو اوی غرضو فریق یبدل من الذين او خلقنا اوت الكتاب چې ورکړې شوی وو کتاب ان اهل کتابو کتاب الله کتاب د الله ورا ظهور ورست د شاگانونا کأنهم تبوای لک دوی لا یعلمون سره پوهیږي ورست د شانا ډیر په نفرت سره غرزولته اشاره ده یو شی غرزای کنه داسې غرزای یو شی ډیر دی بدی چې داسې شاته غرزای نو د قران داسې شاته غرزار کو وای نه منلا نسبت ورته داسې وکړو او دروغ نسبت ورته وکړو وتبعوا او دای پیروي وکړه ما دغه خبرو تتلو شیاطین او چې ویلو به شیطانانو سليمان علیہ السلام ته الله تعالی معجزې ورکړې او هغه معجزې کې عجيبه معجزې داوي چې الله ورته دا هوا مسخر کړی و تخت په هوا کې تلو پیریان الله مسخر کړی و الله تعالی ورته تابعدار کړی و خبرو باندې پویدل او د موسی علیہ السلام په کنټرول کې و او د پرندې د چرندې وغیرہ د امر تعالی تعالی مسخر کړي موسی علیہ السلام ته همدا غرانګي په دریاب کې بهرحال نو دا د آزمایش وی چې داسې حالت کې انسان ازماوي چې هغه اشتباه وکړي نو هغه وخت د جادوګرانو وخت جادو به کې ډېر زیات نو شیطان دا الزام ولګاو په سليمان علیہ السلام باندې چې دا خو جادوګر دی هوا کې ګرځي انسان څنګه هوا کې ګرځي او پیریان ورته تابع دي نو پیریان څنګه چاته تابع کیږي دا جادوګر دی او د لپاره بیا چل دا وکړو چې د سليمان علیہ السلام د تخت لاندې څه کتابونه د جادو کې خدل کله چې سليمان علیہ السلام وفات شو هغه بیا راوېستل او خلکو ته خدل چې ګوره دا جادو کتابونه جادو کو به جادوګر نو الله داغه جواب ورکړي چې سليمان علیہ السلام جادوګر نه و دا جادو د نور خلکو کو بلکې هغه تعالی معجزې ورکړي او دا خلق د کسې دوک کیږي کله چې شیطان دا دوکا او دا اشتباه ورواچي پزله کې بهرحال تاسو اوري نو اسمانه باندې پويږي وتبعوا او دای پیروي وکړه اتباع وکړه او وي منلا ما هغه خبري تتلو شیاطین چې ویلو بو شیطانانو علی ملک سليمان په بادشاہي د سليمان علیہ السلام دین د شیطان خبره ومنله شیطان ول جادوګر دین ول جادوګر وما کفر او کفر کړي نو سليمان علیہ السلام زګه جادو کفر دی چا چې جادو کړه هغه کافر شو
او عمر رضی الله عنه اعلان کړو باقاعده بخاری شریف کې دی چې جادوګر سړی وي او کا خزه وي قتل کوي ماته او خای چې قتل کوم دا کفر دی. نو کفر نو کړي سليمان عليه السلام لیکن شیاطین شیطانانو کفرو کفر کړو. څه کفر کړو؟ يعلمون ورخذلوا به ورزقولوا به الناس خلق السحر جادو. دا کار خو شیطان کو. وما اوغا انزل چې نازل کړي شوی وی علی الملکین په دو فرشتو به بابل په بابل خار کې هاروت او ماروت. چې هاروت او ماروت دا یو واقعا هم دومره ذکر شوی د قران کې څومره چې تاسو واورېدا او دینه دی بنی اسرائیل او کسی جوړه کې دا خو ظالمان قوم او پیغمبرانو اعتراضونه به کول او بیا کسی بدقسمتی لپاره زمونږ دنو مفسرینو بیا نوٹ کړي او خلکو ته دې لپاره نه کړی نوٹ چې کني یقیني پکاو خود بنی اسرائیل واقعي چې کني داسې بنی اسرائیل وایي خلکو آغاز دکړلې او کیسه ګوم لیان او کیسې کوي او د خلک په یقین کوي حالانکه الله ډېر واضح او ډېر آسان او ډېر دومره غونډه خبره الله تعالی کړې ده آسان سره پويږي چې کله دی الزام ولګو چې سليمان عليه السلام جادوګر وو نو الله تعالی دو فرشتي د انسانانو په شکل کې چې نوم یو هاروت او ماروت دا تعالی راولېږي او وی ویلي د فرشتو په خلکو ته ویلي چې مونږ تاسو ته جادو حقیقت خایو چې جادو څه شی دی. جادو داسې کار کوي اسه کو جادو و قسمه ده کنه وخت مختصر ده ټول نشم بیانولې داسې جادو اثر لري. نو دی براتل د فرشتو نه به پوښتنه کوله چې جادو څنګه وی وای داسې وی او سليمان عليه السلام ناغه پیغمبر او هغه جادوګر نو بیا به دی ورته ویلي چې مونږ ته وخایا د فرشتو ته به ویلي دی فرشتو ورته ویلي چې مونږ نه خایو جادو ولی چې تبي اوکي او کافر بشي او مونږ صرف ازمایش لپاره راغلي چې مونږه ذریعہ سره الله تعالی تاسو وازمایي چې تاسو جادو زده کوي او کنه زده کوي. ځکه جادو کفر دی چې دا الله ازمایش وکي لکه دا غاني بجاني دي حرام دي رسول الله صلی الله علیه وسلم واضح حدیث دي او نن سبا ډیر دي الله مونږه ازمایش کې چولې چاوري یې کنه اوري او مونږ ورته دلایل به جوړو نو تا کرانګي دیم ویلي چې نه مونږ ته را اوخایا نو فرشتو به ورته او خود جادو دا ازمایش ته پاره نو چې جادو به زکو نو خدای او د خاوند په منځ کې به جدایي راوسته هغه جادو ذریعہ سره او دا د دې هغه اخلاقی انتهائی ګراوټو چې خدای واده شوی و او دی به جادي پیو کو خپل کې به وجنګول او هغه خدای به ځان طرف ته مایل کا او به خپل ور سره نکاح وکړو یا نو دغه سپیلتون به راوستو وکي نو دې پر خبره قران کې الله کړی دی بنی اسرائیل یا دی کیسه ګوم لیانو دی جوړه کا چې دا دو فرشتي وي او بیا زهرا یو خدوا دا پاغي اشکان شوي او بیا دی هغه سره بدکاری وکړه او بیا الله ورته ویل چې سزا دلته غواړي که آخرت کې دی وي دنیا کې غواړي به یو کوي کی دی بیا پاغي کې زوړاندې دي ما خنو وکړه چې دا څه اشاره می درکړي خو چونکه تاسو په تفسیرونو کې پڑھاوي دا ټول دروغ دي بکواس ته خرافات دي د بنی اسرائیل پیغمبرانو باندې او په فرشتو باندې الزام ده دا فرشتي راغلي وي د امتحان د پاره او سليمان عليه السلام نه جادوګر وو او نه ور تعالی د جادو ذریعہ سره تابع کړیو الله ته د جادو څخه ضرورت ته الله تابع کړیو سليمان عليه السلام ته او دا دو فرشتي وي ناغي باره کې الله فرمایي وما انزل على الملكين ببابل نازل شيء په دو فرشتو باندې په بابل خار کې هاروت او ماروت وما يعلمان او دی دو فرشتو بنور خودو نبی ورزد کولو من احد یو کستا حتی تردی یقولا چې او بویلی دی دوالو انما بشک خبر دا بل ندا نحن منگ چیو فتنة ازمائشو فلا تکفر نتو کفر مکوا یعنی دا جادوز دا کول خو کفر دے مئی کوا مکوا داسی فیتعلمون نو دی بس دکو ما هغشه چې ادادی بکم چې دکو منهما د دې دوالونا ما هغشه یفرقون چې دی بجد جدائی راوستا به په ذریعہ د اغه سره یعنی جادو سره بین المرء په منځ سړی و زوجه او دغه بیبي په منځ کې او د خدای او د خاوند د جګړه په دې باندې شیطان
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، بخاری شریف حدیث ده، چې شیطان خپل عرش په اوبو باندې کېدی او بیا د خپل ماتحتان کشران واسطه چې زئی خلق باندې ګناهونه وکړي، نو لاړ شي دا شیطانان او ګناه خلق باندې کوي مخام بیا راشي او ریپورت ورکړي د خپل مشر شیطان ته، او یو وای ما دا ګناه وکړه او هیڅ دم نه کړی، بل وای ما په فلانی باندې دا ګناه وکړه هیڅ دم نه کړی، بل وای ما په فلانی دا ګناه وکړه هیڅ دم نه کړی. اخیری کې ورکوټه شیطان براشي وای ما فلانی خد او خاوند په منځ کې جدائی راوستا، نو شیطان می داسې ځان ته رانږدې کی او خپل خوا کې می کېنئ او ورته ووایي چې تا اصل کار کړی دی، اصل کار تا کړی دی. دا دومره غټه ګناه ده د ښځې او د خاوند په منځ کې جګړه راوستل. او زمونږ معاشرې کې د خواښې او د انګور ټول عمر همدغه جګړه د ښځې او د خاوند په منځ کې، همدغه رنګې د سخر، همدغه رنګې د ورور کور ماحول معاشره. اصل کې د ښځه خاوند دا د معاشرې بنیادی اکای ده، دا چې درسته وي ټول صله رحمي ټول رشتہ داری دام درستی وي او ماحول ټول خوشحالي. او یو خبره کوم وخت کم ته ډیر زیات هغه دا چې یاد ساتئ چې الله تریخ ژوند نه دی خوښ. کور کې ژوند تریخ شي نه الله دا ژوند نه دی خوښ، او د دې حکم نه دی کړی بلکې د دې ماتولو حکم یې کړی دی چې ښځې سره تعلق ښه نه دی طلاق ورکړه خیر دی، ښځې زندگی ښه نه ده نو خله دی والی خیر دی، خو دا ترخه زندگی مه تېروئ، جګړې مه کوئ، فساد مه جوړوئ، بدي مه کوئ. دا هر هغه شی چې په مسلمانانو خپلو کې تعلق خرابوي الله تعالی هغې نه منع کړی دی. او الله دا غواړي چې تا ناسته پاسته کور کمره کلی محله وطن دا په امن کې وي، ښایسته وي، ښکلي وي. اسلام ایمان دا نوم د امن او د سلامتیې دی چې کله امن وي ته به د دین کارم کوي، دعوت به هم کوي، خلافت به هم قایمولی شي، نور کارونه به هم کولی شي. او چې کله بدامني وي نو ځان هم نشي ساتلی بیا، نو نور کارونه به ته څه وکړي. او د دې بنیاد او یکایي دا د ښځې او د خاوند نه شروع کېږي، دا د ښځې او د خاوند نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث تاسو واورېدو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپله هم د جادو باره کې فرمایي چې دا کفر دی. عمر تانو باقاعده د قتل حکم وکاو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې دی ته لاړل او یا څوک چې کاهن ته لاړو د لاس او د پامست وغیره چې وي دی ته او یقیني پې وکړو دا زمونږ د امت نه دی. نو اوس جادو خو اثر کوي، نه دلته ذهن کې سوال پیدا کیږي چې جادو خو اثر کوي، نو الله جواب ورکوي وما هم او ندی دوی بضارین نقصان رسون کی به په دې جادو ذریعے سره من احد یو کستا الا مگر باذن الله په حکم د الله. یعنی بجادو کې هم اثر الله چولې ده، خدا آزمائش ته چې کوي او کنه کوي. د دې مثال دا لکه ټوپک راواله ډس کوا سړی مړ کوي، د دې مطلب دا نه چې سړی مړ کوا، او دا د الله آزمائش ته. ويتعلمون او دی بس دکو ما هغه شی یضرهم چې نقصان به رسو دی تا ولا ينفعهم او فائدہ به نه رسول دوی تا. یا داسې معنا کوا ما هغه یضرهم ولا ينفعهم چې نه به نقصان او نه نفع مور کول دوی تا. په ظاهري معنا ډیره بهتره ده ما هغه شی یضرهم چې نقصان به رسو دی تا ولا ينفعهم او فائدہ به نه ور کولا. ولقد وبتحقیق سره علمو دی پوښول او پیژندو لمن اشتراه البته هغه چا چې واغستو ان اختیار کو ما نبوي له د پاره فی الاخرت په آخرت کې من خلاق څه حصہ. بس دا خبره ډیره ده چا چې جادو کو آخرت کې به څه حصہ نه وي د پاره. ولا بئس او ډیر بد ده ما هغه شرو چې دی خرڅ قلبي په دی باندې انفسهم خپل ځانونه ایمان په ورکو ایمان په ورکو. لو كانوا يعلمون کاش چې دی پوهېدلې ولو کچېری انهم دی آمنو ایمان راوړې وې واتقوا او تقوا اختیار کړې وې متقیان شوي وې لمثوبة بدل بد دی ثواب بد دی بدل بد دی من عند الله د الله طرفنا خیر ډېر بهتر وا. کاش چې دی ایمان راوړې وې نو دا ایمان به د پاره ډېر بهتر شوی وې. لو كانوا يعلمون کاش چې دی پوهېدلې. یا ایها الذين آمنوا اے مومنانو لا تقولوا موایتا سرائنا. رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس کې بناستو نو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره وکړه او بیان به وکړو نو دی په پوی نشل نو دی به ویلې راعنا رعایت وکمږه سره لحاظ وکزمږه بیا وایا بیا بیان کا. نو په دې کې به دا منافقین او د يهوديان هم کې ناستل نو دی دا لفظ او خو یو په دې ژبه کې راعین ایت جوړ کړل
او یا راینا هی خزر کې به معنا بل ونه الله خود درونه خبر ده. نو درای مطلب ده شپون کې راینا زمونږ شپول کې یا به درعونت نکړو بی وقوفه کمکلا نه زمونږ بی وقوفه نو دی به یو خبره واوري دا خبر پوي یا به نو پوي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې راینا یعنی ایش پون کې خپل سره کې به تسلیم مندل په دې باندې کنه چې کنيمږه خو کنځل او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا ایش پون کې نه مورته ویل یا مدروغزن نه ورته ویل یا تواور زمونږ دی و دروا نه ورولې شي تا نو الله تعالی د ټکی وینا باندې پابندي ولګولا چې دا مسلمانان به هم راینا نه وای دا ټکی بنوي د په دې بل ټکی دی وای انظر نه وای او واوري خرو چاډو د خبره مکنه ملایي نو حکم غدي پورې دا ډیرو مونږ تاسو د پاره پاکه حکم داده چې هر هغه شی چې دشمن ته نه फायदा اخلي یا زو معنی وی یا خمانه او بد مانم پکې پرتې نو داسې الفاظ اډو استعمالوي ما ها جایزو کې به استعمال د پاره غبله مسله ده چې هغه د توریا وای سړی کوي د پاره چې دشمن نه ځان خلاص کی خو هغه چې جایز وي نو هغه لفظ یادې باره کې آسان حدیث تاسو اوري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د دشمن په شانتي شکل صورت عمل او الفاظ اختیار کړل بس دا د اغینه ده دا د اغینه ده نو الله پابندي ولګولا اوس تاسو اوري معنا یا ایها الذين امنوا اے مؤمنان لا تقولوا ما راینا لفظ راینا وقولوا او انظرنا منت وګرا واسمعوا او اوري خي واوري اول نه چاډو د سوال هغه مکنای وللکافرین او کافر د پر عذاب عذاب د علیم دردناک ما يود الذين ما نا يود خخي من كي ما يود نخخي الذين اغكسان كفروا كافران دي من اهل الكتاب دال كتابنا وللمشركين ونمشركاننا ان ينزل دا چې نازل شي راشي علیکم پتا سبحان دي اے مسلمانانو من خیر ان خیر دی دا نه وړي چې تاسو ته خیر ورسي او دا د تاریخ خبره نه ده دا خو ته قران نه خبر نه کې قران نه خبر شي به ته امریکا پیژنې پم دی یو آیات پیژنې بیا امریکا چره دا نه غواړي چې پاکستان باندې خیر راشي او یا د افغانستان خیر راشي یا د مسلمانانو خیر ورسي خو موږ قران په دې انداز کړو وې نه کړ موږ ثواب د پاره وایو کني یو مسلمان د پاره دومره ټکه ډیر دی الله وای دا کافر او ته خیر خوښ نه دا د خیر خوښ موږ کله وای چې دا فیصله موږ په حق وکاو دای موږ په حق وکاو دا سي کوي موږ د پاره دا کوي موږ د پاره او ډیر راولې غلو دا راولې غلو دا کوي بهر دا سي دلیل دی خو تاسو ته ما اشاره وکړه وللمشرکین او نو مشرکان ان ينزل چدا چراشی نازل شي پتا علیکم پتا سبحان من خیر ان خیر من ربکم در رب طرف نستاسو والله اول تعالی یختص خاص کی برحمته خپل رحمت من یشاء او چاته چې خوښي او وحی قران یاد دي اعمال یاد دي په دا خو اول ته مراد ده والله اول تعالی ذل فضل العظیم خوند فضل دی لوی ما ننسخ هغه چې مونږه منسوخ کو من آیتین د یو آیتنا دته نسخ وای دا په قران کریم کې یو بهترین غوته مضمون دی او بهترین بیان دی دا بعض آیتونه قران کریم کې الله تعالی منسوخ کړی دي لکه مثلا شاه ولی الله رحمه الله فرمایي چې 15 دي مخکینی علما کرام وای چې 55 دي یا 500 دي مګر ورستنی وای چې کم دي بعض وای چې اډوشتنه دي نه دا هغه احکامات دي د دې مثال د ډاکټر د علاج دی لکه مثلا مریض راغې نه ته بډېره ده نو اول مونږ ورته تبي د وای ورکا دور نه بعد راغې کمزور دی بیا موټه د کمزوري د وی ورکا نو ډاکټر پویږي د مریض په حالت باندې چې په دې وخت کې دی ته کم د وی پکار ده د کرنګي د الله تعالی د احکامات دا نازل شوی دي د الله تعالی طرف نه تدریجن تنزيل د قران کریم په درويشت کالو کې اول وخت څنګه پکار او هغه حکم بیا بل اول حکم راغې چې منځ بنه کوي چې نشه مکړي نشه نه حرامه په نشه کې مون مکوي بیا حکم راغې چې نشه ګندګي ده بیا حکم راغې چې منی شي د سود باره کې هم کوم راغې ډېر مخوري یا په توفو کې ما ور کوي بیا راغې چې اډو خوري ما هم دا غرنګي شراب هم دا غرنګي نور تدریجن نو بعض احکامات په قران کې منسوخ شوي دي او داغه ناسخ آیتونه هم دي چې کوم ځای کې راځي مخکینی ولې وایي چې ډیر دي دغه چې یو ټوټلی مخصوص منسوخ دي او یو اشارتن یا داغه په عمل کې معمولی نسخ راغلي لکه مثلا زتا ته وایم چې په دې دروازې اوزا او بیا مې وویل چې موزه نو دا حکم خالص منسوخ شو
ما تا ته ویلې چې په دې دروازې وځه، بیا مې ویلې چې په دې دروازې وځه، نو حکم په خپل ځای کې شته وځه، خو دا منسوخ شو چې دا دروازه نه، دا دروازه ما ویلې وځه په دروازې او یو سره رالو په هغه دروازې وته، نو معمولی غونډه فرق پکې راغی. دغه معمولی فرق اسه کوم چې پویږي په دې باندې دومره پوي شي. خو بهر حال قران کریم کې چې کوم خالص منسوخ آیتونه دي یا تقریبا شپږ یا ودی، هغه چې کوم ځکه راځي تاسو ته ان شاء الله خیمه هغه چې مونږه منسوخ کو من آیتین د یو آیتنا او ننسها یا مونږه هیر کو غستانا نو ناته مونږه راشو یعنی مونږه راوړو به خیر خ من هد اغینا. اصل خبره دادا چې ورستو الله تعالی د دې د تورات انجیل قبله بیت المقدس دا منسوخ کوي الله، مخکې نه د مسلمانانو ذهن جوړي او دې ته دلیل او جواب ورکړي چې دا تاسو چې کومه قبله وا د بیت المقدس نو په هغه وخت کې دا خو او اوس مونږه د مخ اگر زو د مسلمانانو کعبه طرف ته نو بس اوس دې ته وایي. نو د دې دوه جواب اعلی ورکړي دي، یو دا چې زه حاکم یم ما خوغه دا چې تاسو وایم دې خو موږ کوو کدي خو موږ کوو تا به کې څه کار، او دویم دا چې د نور حکمتونه دي هغه ورستو راځي هغه تاسو بیا باغې باندې پویوما. نو دې اعتراض کو چې دا څنګه پیغمبر دی، کله وای تورات صحیح دی او کله وای تورات منسوخ دی، کله وای ک اول راغه مدینه ته نو بیت المقدس طرف ته مونږ کو او اوس بیت الله طرف ته مونږ کوي، دا څنګه پیغمبر دی، دا به اعتراض کو. نو الله وای ک هغه حکم هم زمونږه دا بل حکم هم زمونږه دی، ک مونږه یو حکم منسوخ کړو نو هغه نه بمخره وړي، هغه نه بمخره وړي او تاسو به خپل آزمایش وکړي. بیت المقدس او بیت الله خپکه وګورئ کم یو دی، دا څنګه چې موږ د بیت المقدس بے عزتی کو الحمدلله غم زمونږه هغه نشانات چې کوم نشانات او رسول الله صلی الله علیه وسلم یا الله تعالی نشانه د اسلام ویلي دي، خو بهتري خوشته ده د بیت الله هم د کرنګي د پیغمبر هم د کرنګي د تورات او د انجیل هم د کرنګي د انجیل تورات او بیا د قران کریم. بهرحال نو موږ راوړو خدای غینا او مثل یا دغه پشان دی. علم تعالی ما ته پويږي ان الله چې بشکل تعالی علی کل شیء پر یشبانی قدیر قادر دی. دا حکیمانه جواب دی د الله تعالی. علم تعلم آیت نه پويږي سوال کوون کی تعالی وای آیت نه خبر ته پويږي نه ان الله چې بشکل تعالی له اغد بار ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو د ول ارض او د زمکه دا وما لكم او نشته تاسو د پاره من دون الله سوا د الله تعالی نه ولی څوک دوست ولا نصير او نه څوک مدد کوونکې. هم تريدون آیت تاسو غواړي اندا چې تسالو تاسو سوال وکي رسولکم د خپل پیغمبرنا کمالک سئل سوال کړي شوی موسی د موسی علی السلام نه من قبل دین وړاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سړی راغی ورته وای حج فرض دی هر کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم خاموش شو بیا وای هر کاله بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خاموش شو بیا پښتنه کې هر کاله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غوسه وکړه چې کما ویلی وی چې هر کاله یا قران نازلیږي او الله ویلی وی چې هر کاله نو تا خو هر کال په خلکو باندې حج فرض کړو بیا کنه نو ولې دا ډېری پښتنه کوي. هم دا غننګ موسی علی السلام نه سوال نشي او موږ ته الله خو او چې په خارې وګور او څنګه غوا او څومره غوا دا او چرته غوا دا هم دا څنګه نور وغیرہ نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مسلم شریف حدیث ته د ډیرو خبرونه د بکواسات فضولیات خرافات چې موږ ورته وایو د لطیفه وغیرہ دینه منې کړی دا او ډیرو سوالونه هم منې کړی دا او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه سړی بدترین دی چې هغه یو سوال وکي او د غیر د وجنه خلکو باندې یو حلال شی حرام شي یا حکم نه یو الله تعالی ور باندې نافذ کی الله ور باندې نافذ کی به د تفصیل ده من قبل دین اولاندی ومن يتبدل الكفر ومن اغسوک يتبدل چې بدل کی الكفر کفر بالایمان په ایمان باندې فقد نو په تحقیق سره دل د گمراه شو سوا السبیل د سخلارنا ود دی غواړي مینا کوي دی کثیر ډیر من اهل الكتاب د اهل کتابنا ان ډیر اهل کتاب دا سی غواړي ډیر اهل کتاب دا په مینا غواړي لو يردونکم کاش غواړي تاسو يردونکم مرتد کی تاسو واړی تاسو من بعد ایمانکم رسل تاسو د ایمان نا کفارا کفرتا اصل خواهش دا ده اصل مسله دا ده
چې دا کافر غواړي چې تاسو دوباره کافر شئ. حسدن وجد حسدنا من عند انفسهم د دې د زړونو د وجنا یا د دې د زړونو کې چې کومه کینه ده د هغې د وجې من بعد وروستو ما د هغه نه تبینه چې واضح شو لهم دوی ته الحق حق دا د حق د وضاحت نه بعد دی دا وایي چې که دا مسلمانان کافر شنو ډېره بخی. فعفو نو معافی کوي پرېږدئ وصفحو او درگذر دی وکئ او بخي پرېږدئ او لاس ته واخلئ حتی تر دې یاتی الله چې راشي الله یعنی راوړي الله بامره خپل حکم یعنی عذاب چې وکړي الله فیصله د عذاب راشي الله تعالی په عذاب باندې. زه دا معنا دوه قسمه ذکر کوم یو محاورې سره برابرې یو دا لفظ معنی لفظ معنی په خپل ځای کې ضروری وي او محاوره د پوهېدو لپاره ضروری وي. نو تاسو کوشش کوئ چې د لفظ معنی هم زده کوئ او که محاوره تاسو نه معمولی غلطي کېږي ما تاسو ته مخکې ویلي دي چې دا قرآن کریم دی او د دې ژبې حق بله ژبه ادا کولی نه شي او دومره یریږئ مه ګورئ دا د انګریز او د قیدیانانو چل دی چې دا خلک د قرآن نه یې دي چې او پام کوه قرآن ونه وایي او کني غلط شي نو کافر بشي او دا شي دا د انګریز یو چالو او الحمدلله زموږ په دې علاقې کې مولانا طاهر او شاه ولی الله رحمه الله بیا دغه بچی رفیع الله وغیره هغه به د قرآن د ترجمو کې دومره ډیر کار وکړو چې اسانه که موږ غونته او تاسو غونته عام خلک د قرآن اسانه سره وایي. نو که تاسو نه معمولی غلطیاں کیږي نو زده کې الله ته پته ده چې قصدن غلطي کوي او کته نه غلطي کیږي او الله تعالی د غلطي کولو او یا په نسیان باندې الله تعالی انسان نیسی نه. بهرحال د دې لپاره چې تاسو اطمینان وشي ځکه چې ورستو ټکی کله کله ګرانیږي بیا تاسو کې بعض شاګردان غبراو شي چې دا خو زده کیږي نه بس نه راځم ول سبا نه راځي نه بیا نه راشه واوره د قرآن خامخا واوره چې تا دلچسپي پیدا وشي ان شاء الله دا به شروع کې بیا نو چې بل رمضان راځي نو تاسو دومره ویلې وي چې بیا به دا ترجمه در تحقیق کاری ان شاء الله چې رب کوي. نو حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله بشكل تعالى على كل شيء قدير پر شی باندې قادر دی. واقيموا الصلاه او قائم کوي پابندي او کوي د مانځه او اتو زکات او زکات ور کوي وما هغه تقدموا چې تاسو وړاندې کوي لانفسکم خپل ځانونو لپاره دا اوس لفظي معنا شو وما تقدموا لانفسکم هغه چې تاسو واستوي خپل ځان د پاره من خیر د نیکینا دنیا کوم نیک عملو کو ځان د پاره مواسطولو قیامت ته تجدوه نو بیا به مومي عند الله الله سرا ان بدل تملاو شي. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى كذره برابر دي کی کړي مو وګوره ان الله بشکل تعالی بما تعملون فعملون چې تاسو کوي بصیر لیدون کې ده بنا ده. وقالوا دی وای لن يدخل الجنه هیڅ به داخل نشي جنت الا مگر ان داخل بشي من اغثو کان چې وی يهودن يهودي دی وای چې يهوديان له علاوه څوک جنت ته داخله دي نشي او نصارا او یا عیسایان نصارا تلک دا امانیهم دا د دې ابس خواهشاتی دا د دې ارزوګانی دي دا د دې ابس خبرې دي اوغه پښتو کې چورته بکواس وایي دا د دې بکواسات دي. قل اویا هاتو راوړی راکې برهانکم دلیل خپل ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی یې ولی بزی يهوديان دلیل شته یا عیسایان بلا ولنا الله اوس قانون بیانوي چې قانون به جنت ته دتلو دای ولنا من اغثوک اسلم چې تابع شو مسلمان شو مخې تابع کړو وګرځیدو الله تعالی ته اغثوک چې تابع کړو وجهه مخ خپل لله الله ته وهو او دې محسن نیکی کون کوي فله ند د پارا اجره بدل د عند ربه د رب سرا ولا خوف اور ير بنوي عليهم بدوي باندې ولا او نبهم دو يحزنون غم جنشي. دغه قاعده دا قاعده نه ده چې يهودي دی او که عیسائی دی او که حنفي دی او که سلفي دی او که فلانه دی او که فلانه دی نه ایمان راوړو تابع شو نیکوکاری جنت تبذی چې هر څوک دی او دار خاندان نه دی. وقالت اليهود او يهوديان ليست النصارى ندي عیسایان على شيء پيتشي باندې ایت دین باندې دی خو سره دین دی نه دا به شی اندي ليس به شی اندي
او وقالت النصارى او عیسایان نصارا لیست اليهود ندی یهودیان علی شیء په شی باندې یعنی شی باندې د دیننا وهم او یتلون الكتاب تلاوت کون کې د کتاب دی وین کې د کتاب دی کذالک هم د غرنګي قال الذين ویلوا او کسانو لا يعلمون چې نه پوهیدل مثل قولهم د دې پشان خبرې دا خبرې خو باغه کمکلو کولی انپړو به کولی فالله بس الله يحكم فیصله بو کی بینهم د دې پمنځ کې یوم القیامت د ورځې قیامت فيما فاغت کې کانو چې دوی فی باغ کې یختلفون چې اختلاف کاو دا عادت په مونږ کې ده